دوستانو دا لس ورځې ډېرې قیمتي دي، دا لس شپې ډېرې قیمتي دي، ډېرې زیاتې قیمتي دي. الله پاک په دې لس شپو باندې قسم خوړلی دی، والفجر وليال عشر. الله په قسم خوړلی دی په دې لس شپو باندې، د دې ذی الحج په لس شپو باندې. موږ تاسو پیدا د عبادت لپاره یو، موږ تاسو پیدا د دې خبرې لپاره یو چې د الله سره زموږ تاسو تعلق پیدا شي، دا هغه سره تعلق وساتو. زموږ د پیدایش مقصد صرف دغه دی، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لیکن څوک په ملازمت کې اخته دي، څوک په تجارت کې اخته دي، څوک په بل خبره اخته دي، څوک په بل خبره اخته دي. هغه مقصد تی هیر شوی دی، شاته شوی دی، د نظر نه غایب شوی دی. نو الله پاک په کال کې دا داسې ورځې دا داسې شپې راولي چې دا بنده بیا متوجه شي هغه خپل مقصد ته، کم مقصد دپاره چې دی پیدا شوی دی، کومه چې د ډیوټي ده د پرېښې ده د شاته ورځولې د سترګې پټې کړي، نو داسې ورځې شپې راولي چې دی بیا هغه خپل مقصد ته متوجه شي. نو دا هغه ورځې شپې دي، ډېرې قیمتي ورځې شپې دي. دا څه مووي چې د یوې شپې عبادت د لیلة القدر برابر دی، او د لیلة القدر د شپې عبادت د 83 کالو برابر دی. موږ تاسو حج نشو کولی، حج له نشو تللی، دا خو کولی شو که نه. په دې لس ورځو کې ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. الله پاک ته په دې لس ورځو کې هر ښه عمل چې څومره محبوب دی دومره په نورو ورځو کې نه دی. په دې لس ورځو کې په نیکو اعمالو باندې چې کم ثوابونه ملاویږي هغه په نورو ورځو کې نه ملاویږي. دا د الله د رحمت خصوصي ورځې دي دا لس. صحابه تاسو کوي یا رسول الله تاسو فرمایل چې په دې لس ورځو کې کوم عمل چې کېږي دا الله ته د ټولو نه محبوب دی، او د دین علاوه بل څه عمل په بل ورځ کې دومره محبوب نه دی. نو که یو سړی جهاد لذي قالوا یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله، یو سړی جهاد کوي نو دیوم د دې ورځو سره نه برابرېږي. د جهاد خو ډېر لوی فضیلت دی، ډېر لوی عمل دی. آیا د دې لس ورځو نه علاوه چې په لس ورځو کې کوم عمل کوي هغه خو ځان له دی، لیکن که د دې لس ورځو نه علاوه د جهاد له لاړ شي نو د جهاد هغه ثواب د دې لس ورځو برابر کېدی نه شي. نبی علیہ السلام وایي نه ولل جهاد فی سبیل الله. هغه سړی الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء. یو مجاهد داسې دی خپل ځان خپل مال دواړه ویوړو میدان جهاد ته لاړو، مال هم خرچه کړو او شهادت هم نصیب شنو، بیا خو هغه غوره دی. لیکن که دا نه پکې نو بیا نو دوستانو ويذكر اسم الله في ايام معلومات چې الله به یادوي هغه معلومې ورځې، هغه معلومې ورځې دا لس ورځې دي. او تاسو ته موي چې نبی علیہ السلام ارشاد فرمایي افضل ایام الدنیا ایام العشر. د کال 12 میاشتې په دې کې چې څونه ورځې دي په دې ټولو ورځو کې بهترینې ورځې دا لس ورځې دي. دوستانو کم کسان چې د منځونو پابندي نه کوي، پکار دي چې په دې لس ورځو کې د منځونو پابندي وشي، جماعت سره منځ وشي. زنانه په ټیم باندې په خپل کورونو کې منځونه وکړي، نارینه جماعت ته په ټیم باندې راشي، جماعت سره منځ وکړي. کم کسان چې د جماعت د مانځه پابندي هغه خپل منځونو کې لږ فرق راولي، کم نفلونه سنتونه چې کوي لږې اوږده کړي، رکوع یې لږ اوږده کړي، سجده یې لږ اوږده کړي، قرت یې لږ اوږد کړي، رکعتونو په تعداد کې لږ اضافه وکړي چې دا ډېرې ښې ورځې دي. تلاوت نه کوي په دې ورځو کې، تلاوت وکړي. ذکر او اذکار څوک نه کوي، ذکر او اذکار شروع کړي، او که څوک کوي نو لږونې زیاتې پکې وکړي. دوستانو تسبیح تحلیل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دې ته تسبیح تحلیل وایي. دا مطلب دی چې په دې ورځو کې کثرت سره ویل، او کم تسبیحات چې دي تسبیحات ثلاثه، هغه درې تسبیحات د هغې پابندي، استغفار دی، درود شریف دی، درېیمه کلمه ده د دې پابندي، او تلاوت دی، ذکر او اذکار دی، او جمعات ته لږ وخت مخکې راشي،
لک ټیم مخکې راشي او 2 رکعاته وکړي 4 رکعاته وکړي او کم کسان چې دعاګانې نه کوي نو په دې 10 ورځو کې دعاګانې شروع کړي الله نه اوږدې دعاګانې غواړي او کم چې دعاګانې غواړي د دې 10 ورځو نه علاوه نو هغه خپل دعاګانې اوږدې کړي په دې 10 ورځو کې چې دا لاسونه الله ته سړی پورته کړي او دا لاسونه ستړي شي دونه پورته کړي دونه ټیم دعا وکړي چې لاسونه ستړي شي زمونږ خو د 1 منټ دعای د 1 منټ دعای او بس بیا خبره ختمه بیا وی الله زما دعا نه قبل مسلم قبلي وختو چې کومه صحیح طریقه ده خو واړه غشانته او دوستانو خبره می تاسو ته دی پوری راغستې چې دا 10 ورځې انتهایی قیمتي ورځې دي انتهایی قیمتي ګرمي ډیره زیاته ده روزه کو کڅوک نشي ډیره خبره ده د یوې روزې ثواب د یو کال برابر ده او کروجی نشي نسله کم سے کم دا نور عبادتونه خو کولې شي ذکر اذکار دعاګانې تلاوت تسبیحات دا خو کولې شي د دې خو اگر مې سره تعلق نشته او خصوصا په دې شپو کې 4 رکعات د پاره سره پاسي تهجد د پاره ډېرې ښې شپې دي ګورې د ليله القدر ثواب پکې ملاويږي د ليله القدر ثواب پکې ملاويږي او بیا خصوصا د ماسوتن د مون او د سحر د مانزه اهتمام وشي چې د ماسوتن مون په جماعت سره د سحر مون په جماعت سره په دې لشکو کې زمونږ لاړ نشي نو حدیث کې دا راځي چې کوم سړی د ماسوتن مون د سحر مون په جماعت سره وکي دا د سې د کده چې ټول شپه عبادت کړي دا د سې د کده چې ټول شپه عبادت کړي د ليله القدر هغه ثواب براته پکې ملاوي نو د سحر د مانزو د ماسوتن د مانزو اهتمام سره چې دې ورځو کې دا ترځي پاتې دي چې زمونږ نه د جماعت منصفوت نشي او من امامتای سره د جماعت سره منځو کو الله پاک موږ له ليله القدر د شپې هغه ثواب موږ لراږي او بیا توفیق الله تعالی ورکړي شپې ډېری مختصری دي لنډې شپې دي او موږ تاسو خو د کی گزرنا 12 بجې پورې موږ خو بیا سترګې ځکه نه کولا بیږي نو د وخت د کېده پکار دي د وخت سره پاسي کم سے کم 4 رکعات 5 رکعات دومره ټیمي چې دومره پکې وکړي دم لوی خبره ده نو د دې لس شپو قدر موږ تاسو کو اهتمام موږ تاسو کو موږ بازارونو کې منډیو دا خریداري کولی اختر ده د اختر خرید کم شي چې پکار ده کم شي چې سیزن ده دا غي ته خیال کول پکار ده دا د نیکانو سیزن ده د خریداریانو سیزن نه ده دا د اعمالو سیزن ده پدې کې الله ته اعمال محبوب دي خریداریان خو تار وخت کولای شي بازارونو کې خو تار وخت ګرځیدي شي لیکن دا ما من ایام الليالي ان يتعبد فيها من 10 ذي الحجه احب الى الله الله تدیر محبوب عبادت پدې کې نیکیانی کول صدقه کول خیرات کول یو ورور مسلمان په کار باندې راتلل دا ډېرې ښې ورځې دي ښې شپې دي ثوابونه دي پکې منځونه او دسونه خیراتونه نیکیانې د ګناو نه ځان ساتل د جګړو نه د لانجو نه ځان ساتل په دې ورځو کې تاسو ته ما وویل چې د کافرو مشرکانو بې دینو لیکن چې دا میاشت به شروع شوه هغوی به جګړې پرېښوي جګړې به ختمې چې دا زبرګه میاشت شروع شوه په دې زبرګه میاشت کې څوک جګړې نه کوي نو هغه کافرو به د دې میاشت کې دومره احترام کوو چې جګړې به یې پکې پرېښوي موږ تاسو خو مسلمانان دوستانو یو خو د دې 10 ذی الحجه متعلق تاسو ته ما تاسو خبره عرض کړې د دین علاوه